کل دا وغه موجود یم د رشکا یونین په دفتر کې او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روز په ورځ بیروزګاری سیوا کېږي که چېرې موږ وګورو نو د حکومت او د انتظامیې دا فرض جوړیږي چې کم بیروزګاره خلک دي چې هغې له باعزته روزګار ورکړي خو په بل طرف ته موږ وګورو نو په ایسي کمرو کې دا خلک کینی او مشورې کوي او مشورې په څه باندې کوي چې د غریب نه دا نوڼۍ څنګه وشو کوو او غریب څنګه بیروزګاره کړو په دغه حق له بله ورځ د غټو غټو حکامو یو میټینګ شوی دی چې په هغې کې دا وینا کړې شوې ده چې په جی ټي روډ باندې به باقي رکشې نه چلیږي او یو غریب به باعزته روزګار نه کوي دا وخت موږ سره صدر صاحب موجود دی امان الله او باز محمد صاحب دواړه هغې سره خبرې کوو صدر صاحب په دې اړه به څه وایي په دې باندې چې موږ دغه ورځ کمیشنر سره میټینګ شوی دی هغوی د ظلم فیصلې کوي او د ظلم فیصلو ته موږ تیار نه یو ځکه چې دا عوام چې دا لګیا څونه مهنګایي ده نن وخت کې او په دې مهنګایي په دوران کې دوی چې د رشکې والا رشکه ودرولې ده دا اوس تقریبا 2.5 ګاډي دوی ودرولې دي هغه خلکو چولې چې دي هغه مړې شوي دي د حکومت له دا پکار چې دوی خپلې څونه خرچې کوي یو افسر څونه خرچې کوي او دوی چې د دې خوا چې کوم دی نو غریب سړی بېروزګاره کوي نو د دې لپاره چې کوم دی هغه ورځ کمیشنر صاحب ته موږ مخامخ ویلي صدر باز محمد موږ ټول هغه میټینګ کې موجود وو چې موږ د دې د ظلم فیصلې ته تیار نه یو صدر صاحب دا راته وایي چې تعداد دې ټیم کې د رکشو څومره دي او آیا که دا رکشې ونیولې شي یا بندې شي نو څومره خلک به بېروزګاره شي یاره د رشکو خو د تعداد چې دا کاغذي تعداد چې دا 28250 دی خو دې کې بغیر کاغذ هم دي نو هغې دې ته موږ ویلي چې کوم دې ته سټیکر لګېدلی دی حکومتي سټیکر چې کوم لګېدلی دی د فوجیانو طرف نه او دوی ورسره منلی دی ټریفک والا دغه سټیکر چې کوم څونه ګاډو ته لګېدلی نو دوی له دې پرمټ ورکړي او دا نور کوم چې وړې رشکې دي دوی له دې چې کوم دی د رشکې چې اخري دی ته بعد روزګار ورکړي یا یې په دې رشکې چې والي دوی له چې کوم دی د بینک نه ګاډي ورکړي کښتو د بینک ذریعې سره به دوی کښتونه جمع کړي خو سود به پکې نه وي دا وخت زموږ سره صدر باز محمد صاحب هم موجود دی هغه سره خبرې کوو صدر صاحب څه به وایي په دې حال باندې دا یو ظلم زیاتې دی دنیا خلک بېروزګاره کېږي تقریبا دې موږ سره رشکې دي ډریوران دي او مالکان دي بل مستریان دي باډي میکران دي دا ټول غریبان بېروزګاره کېږي د دې چې رشکې والا چې مزدوري ونه کړي او دې د دې نه غري نه بلېږي دا ظلم اوس نن سبا ټول رشکه دې بنده کړې ده او هغه غریبان ځي راځي او رشکې نه ورکوي دا زیاتې دی دا ظلم دی دا خلک به اخر څه کوي دوی به غلا کوي دوی به شوکې کوي دوی به څه کوي دوی دومره تیار دي چې دوی خودروزۍ تیار دي دوی خپل بچو لپاره ځانونه وژلو ته تیار دي نو مهرباني دې وشي دا د پي ټي اي حکومت دی او ټولو د څومره رشکه ده دې ټولو پي ټي اي له ووټ ورکړی نن هماغه خلک په دې باندې ظلم کوي نو دې زموږ د وزیر اعلی ته پي ټي اي وزیر اعلی ته دا اپیل کوو چې دا فورا طور پر دا ظلم بند شي او که بند شو نو موږ به راسو دا باندې زمونږ خو هغه د کمیشنر صاحب سره میټینګ شوی دی او کمیشنر صاحب سره زمونږ خبرې ته غوږ نه دی ایښی چې کوم سرکاري افسرانو کومې خبرې کولې هماغه کوي دوی د پي ټي اي دغه د بس لپاره د بي آر ټي لپاره دوی لګیا دي دا غریبانان تنګوي او بي آر ټي نن سبا دي دوی سوچو کې چې بي آر ټي څومره آمدن کوي 10 کروڑ روپۍ دا د میاشتې دا تاوان کوي 1 کروڑ روپۍ د ورځې د دې تاوان دی د بي آر ټي او د هغې دپاره زما رشکه ختموي د هغې دپاره پیسې شته چې 10 کروړه دوی د بي آر ټي دپاره د میاشتې جمع کوي او چې موږ ورته وایي زموږ دا ټوش ټوک رشکه ده دا دوی نه والي او بدل کې دوی له یا بله رشکه ورکوي چې کومو پیسو کې دا لږ دا ورسره مجره کوي نور چې کوم هغه یو بینک ته حواله کوي چې هغې له کیش ورکوي غریبانان دي د دوی به هم روزګار رواني وایي دغه موږ سره پیسې نشته او د بي آر ټي دپاره 10 کروڑ روپۍ د میاشتې ورکولی شي زمونږ وزیر اعلی صاحب ته هم دا درخواست دی ګورنر ته هم دا درخواست دی چې مهرباني دې وکړي د دې غریبانانو سره ظلم نه کوي دا غریبانان دې نه بېروزګاره کوي خلک دې مطلب دا دی چې شوک او ډاکو ته نه دغه کوي نو زمونږ دغه درخواست دی د دې ستاسو د دغه په وساطت باندې چې مطلب دا خبره دوی ته ورسي چې مهرباني دې وکړي غریبانانو سره ظلم نه کوي یونین د مزدورانو چې کوم صدرانو د هغې خبرې هم واورېدلې هغې دا وویل چې یو ناکام منصوبه چې بي آر ټي په نوم دا دوی جوړه کړې ده د هغې د ښه پیش کولو لپاره او د کامیابولو لپاره هغې د حلال خلکو نه د حلال رزق ګټلو ذریعه دې وباسي او که بل طرف ته تاسو سوچ وکړئ د بي آر ټي چې کوم افسران دي هغې څونه شاهانه زندګي تېروي عیاشیانې کوي په کروړو روپو د میاشتې هغې ته نقصان میلاویږي خو په هغې باندې دوی غور نه کوي او بل طرف ته که وګورئ نو غریبانان چې کم غریب طبقه ده ټکس ورکوونکي خلک دي چې په کم ټکس باندې دا ضلعي انتظامیه دي دا نور احکام دي د دې تنخواګانې د دې مراعات د هغه ټکسونو نه وځي چې کم دا غریبانان ورکوي هم هغه غریبانان د تنګولو کوشش کړېږي او د غریبانانو نه نواله اوچتېږي او د هغې د خولې نه د هغې نوڼۍ شو کولی کېږي نو ووایه چې د دې ملک په څه جوړېږي الله دې په موږ باندې رحم وکړي